کوم ساروی باندې قربانی کیږي؟ په انعام باندې. دا سوق من المعز اثنين ومن من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين. اوخ او اوخ ته په عربی کې وایي ابل او بقر او غنم. په دې دریو سیزونو باندې قربانی کیږي. په اوخ کې نر او ماده دواړه شامل دي. نرم قربانی کیږي، په ماده باندې کیږي. او هر قسم اوخ، یو کوب والا، دو کوبانو والا، په ټولو باندې قربانی کیږي. او دا اوخ قربانی دا چې ولاړ وي او خنجر توره چاړه اوږده دا په دې ګړګړو کې ورته داسې نه غننه باسي، د وینو دارې ته سم لختې ته راچالو شي چې راپروزي بیا ورته مرۍ کټ، دې ته نحر وایي. دویم شی بقر دی. بقر دې باندې قربانی کیږي، انعامو کې دام دي. او بقر په عربی کې غوا ته وایي. په دې کې ماده او نر دواړه شامل دي. او میخه او سنډا دا بقر کې داخل دي. بعض خلک نن سبا خلکو جوړنو کې شکوک او شبهات اچي. دی مسکین ته پته نشته چې بقر څه شی دی. د قرآن پاک نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه نه خبر. بقر جاموس ته او غوا ته، هر یو سیز ته چې کوم دی نو دې ته بقر وایي. دا د نسل د هغې هر قسم. بیا په دې کې مختلف اقسام دي. ځنګلي نه ساتونکې، بعضې بقر داسې چې د هغه په ملا باندې ګومټ وي، بعضې بقر داسې چې د هغه په ملا باندې ګومټ نه وي. په دې ټولو باندې قرباني کېږي. میخه او سنډا ته هم بقر وایي، په هغې باندې هم قرباني کېږي، ځکه چې دا د بقر یو قسم دی. او رسول الله صلی الله، بعضې خلک وایي چې په بقر باندې قرباني مه کوه، بقر باندې غوا باندې نه کېږي، ځکه چې د الله رسول نه ده کړي. دروغ وایي. دوو ځایونو کې بخاري شریف کې راځي. یو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې مونږ حج ته لاړو، حجۃ الوداع ته، مونږ په مینا کې وو. نو چې کله د حج نه فارغ شو نو ما څخه چا غوښه راړه، تنبو ته یې رادننه که. ما ورته وویل چې داسې دي؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د طرف نه غوا حلاله کړې ده. بخاري شریف کې حدیث دی، د بیبیانو د طرف نه غوا حلاله کړې. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر نه رالو او غوا یې حلاله کړې وه. عام دعوت هغه د قربانۍ نو غوا ذبح داشته. بعضې خلک د کم علمۍ د وجه نه دته کتاب نه ورځي، حدیث نه ورځي، لیکن خلکو کې ګرځي، فتنې پیدا کوي. دا شی نشته، دا شی نشته، دا شی. بعضې خلک وایي چې په چرګه باندې م قرباني کېږي، په چرګه باندې قرباني نه کېږي. هغه استدلال د دې حدیث نه کوي چې کله د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ کېږي نو چې په اول ساعت کې څوک رالل نو داسې اجر یې دی لکه یو سړی چې د الله په نوم باندې اوښ حلال کړي. او په چې دویم ساعت کې څوک رالل نو دومره اجر یې دی لکه سړی چې بقر او غوا حلاله کړي. او دریم ساعت کې چې څوک رالل داسې اجر یې دی چې نری څاروی حلال کړي. او څلورم ساعت کې چې رالل نو داسې اجر یې دی لکه سړی چې چرګه د الله په نوم باندې ورکړي. نو دا قرباني نه ده، داس اجر او ثواب یادوي چې ثواب دې کمیږي. او چې په پنځم ساعت کې څوک راشي د جمعې مونځ ته، پنځم ساعت کې د خطبې نه لږ مخکې، نو د ده اجر داسې دی لکه چې اګۍ د الله په نوم باندې ورکړي. او چې کله خطیب صاحب خطبه شروع کو رالو نو فرښتو رجسټرې بندې کړي وي، بیا دا نومونه نه دي لیکلی کېږي، بیا دا انعامونه بند شي. نو بیا خو په اګۍ هم قرباني کولی شي. نو قربانی د دې سيزونو ده، ابل، بقر، هر قسم، او د غنم هر قسم. په غنم کې بیزا، ګډه، هر قسم هغه ټول چې کوم دی نو هغه پکې شامل. او تر دې پورې دي که چېرې یو بچی پیدا شوی ستنې والي و مادې ته، نر نو، غوا، ګډه، بیزا، هغې ته چې ستنو والا او د هغې په خېټه باندې چې کوم دی نو حمل شو او بیا د هغې بچی پیدا شو نو په هغې باندې هم قرباني کېږي، ځکه چې دا د بیزې په شکل کې د بیزې نه پیدا شوي، د ګډې په شکل کې د ګډې نه پیدا شي. بهرحال
قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ. هر یو امت باندې مونږ قربانی ګرځولې وه چې د الله نوم پې واخلي په هغه څاروو باندې چې کوم دی ته مونږ ورکړي دي نصیب کړي دي. نو په دې دریو کېږي ښه، په اوسۍ باندې قرباني نه کېږي. په ځنګلي حیوانات حلال ولې په هغې باندې قرباني نه کېږي ځکه چې هغه په دې دریو قسمونو کې نه دي. هر یو شی چې وي په هغې باندې قرباني نه کېږي.